سلامونه ملګرو د آذربایجان پلین کریش نه پس آذربایجان کې یو سور ورځې مخکې یو جهاز کریش شو چې هغې نه پس په ساوت کوریا کې هم پرون یو جهاز کریش شوی دی. په څه وجه باندې کریش شوی دی دا جهاز د کم ملک او کم ځای نه کم ځای تلو مکمل تفصیل سره په خبره کوو چې په دې جهاز کې تقریبا 149 پورې مسافر چې هغه مسافر ټول مطلب وفات شوی دی هغه مسافر مسلمانانو یا مسلمانان نو خو هغه چې کم دی د دنیا نه رخصت شوی دی. جی آذربایجان نه پس ساوت کوریا کې د مسافرو جهاز تباه شوی دی. دا جهاز چې کم دی د ساوت کوریا جهاز چې 149 افراد پکې هلاک شوی دي. د دې جهاز جیجو ایرلاین یو جهاز د جیجو ایرلاین دا ساوت کوریا یو ایرلاین دی. جی د تایلند بینکاک نوال وتو اورتلو ساوت کوریا دا د تایلند نوال وتلو اورتلو ساوت کوریا ته. جی ساوت کوریا ته چې کله په ایرپورټ باندې د لینډینګ کولو نو د سره پرنده ټکراو شوی د مرغۍ د لینډینګ گیر چې کوم دی موږ لوایو نه چې ټیرونه جهاز راښکته کړ هغه ټیرونو سیستم سره یو پرنده ټکراو شوی ده چې هغه د ټیرونو سیستم د خراب شوی دی فیل شوی دی. د چې کله لینډینګ کړی دی نو د سلایډ کېدو روانو بریکونو یې کار نه کولو په ځمکه راکوز شوی خو هغه ایرپورټ چې کوم د هغې رنوې ډېره زیاته وړه وه د بریک هم کار نه کولو ډېر تللی دی سیده یو دیوال سره ټکراو شوی ده او ټکراوېدو سره دماکه شوې ده ټول جهاز سره د مسافرو تباه شوی دی. جی 149 مسافر په دې کې چې هغه ټول تباه شوی دی. جی سره د جهاز یو بلاست شو دیوال سره ډېر تیز رفتار جهاز ټکراو شو ډایرکټ بلاستو کو اورې واغشتو او ختم شو جهاز سره د مسافرو. نو دې نه مخکې په آذربایجان کې هم هغه جهاز چې کوم هغه هم په یو په کم ایرپورټ له چې هغه جهاز روانو نو په هغې کې دون ولته نو بل ایرپورټ له ولېږلو چې دلته دون د فوق د سخکاري نه ته په دې ایرپورټ باندې لینډینګ مه کوه بل ایرپورټ ته لاړ شه. بل ایرپورټ له چې تللی و هلته هم ډېر زیات دونو نو بیا بل ایرپورټ له لېږله چې هغه ایرپورټ له دی تلو نو د سمندر هم کراس کولو نو مسافرو چې هغې کې کم ناست وی که څه مسافر بد شوي هم سروایور پکې وو نو یې وی چې دا جهاز په څه باندې ولګېدو جهاز سره هیټ شوی دی مطلب چاویشتی دی ډېر خبرونه راتلل چې په میزایل لګېدل او مختلف قسم خبرونه د هغې حوالې سره راتلل خو یې کې څه کسان او ویډیو کلیپ هم ډېر زیات وایرل شوی چې یو مسافر هغه کلمه شهادت وی او هغه بیا بد شوی هم جهاز کې هغه چې کله جهاز ښکته ځمکې له راغلی او دوه ټوکړې شوی یو ټوکړی کم سر کې پرته وه بله ټوکړه کم سر کې پرته وه خو یې کې څه مسافر بچ شوي هم الله پاک بچ کړي وو. جي نو یې کې بیا دا خبره کوله مسافرو چې دا جهاز په څه باندې ولګېدو هیټ شوی و څوک وایي په میزایل لګېدلی و په روس باندې الزام لګېدو چې دا د روس په میزایل لګېدلی دی ځکه په هغه جهاز کې کندې جوړې شوې. خیر د آذربایجان په جهاز خبره نه کوو دا ویډیو زمونږ د ساوت کوریا جهاز حوالې سره وه چې د ساوت کوریا د جیجو ایرلاین یو جهاز پرون تباه شوی دی چې تایلند ایرپورټ نه هغه ساوت کوریا ته تلو او ساوت کوریا ایرپورټ باندې هغه سره پرنده ټکراو شوی یا هیټ شوی وټ ایور څه هم شوي دي چې د هغه لینډینګ ګیر خراب شوی او لینډینګ ګیر خرابېدو سره جهاز مکې له راکوز شو خو بیا یې بریکونه نه لګېدل او مطلب هغه پوره سیستم او په ځمکه باندې په سلایډینګ روانو ډېر تیز رفتار جهاز یا چې بیا په بریک باندې دی کنټرول کوي خامخا رنوې وړه وه مطلب سړک وړوکې او ډایرکټ هلته دیوال سره هیټ شوی دی او تباه شوی. جي نو دا مکمل اپډیټ د هغې حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.